अस्सलाम वालेकुम मलगरो जेम तاسو ورو تاسو ملګری جنید خان په ټیکنیکل خان چینل کې د الله هر کله وایم ویډیو مکمل وګورئ په نننۍ ویډیو کې به تاسو له طریقه خیم چې تاسو به څنګه د یوټیوب چینل د ویډیوز د لپاره یا د فیسبوک پیج ویډیو د لپاره تمبنیل څنګه جوړوي. تمبنیل هغه تصویر وي کوم چې د ویډیو د پاسه د خلک لګي. تاسو له دې کې خیمه د وایټو سټوډیو ما کولاو دا ګور د ویډیو د پاسه د لیکای په شوی د تصویر لګیدل د لیکای په شوی ده. په اردو کې تاسو لیکل څنګه بکوي په پښتو کې به څنګه لیکل کوي. ا دې د لپاره در سره یو زبردست اپ شیر کوم ویډیو مکمل وګورئ مخکې ملګرو سره هم شریکي. دا یو اپ ته چې نوم دی اردو ډیزاینر. مکمل ویډیو ګورئ مکمل مو ویم چې په دې کې به تاسو تمبنیل څنګه جوړوي. چې کله تاسو موبایل نت سره کنیکټ نو په دې باندې دا وقفه راځي. په دې باندې زه دا نت بندوم چې دا ایډز په نشو کیږي. نت په ما بند کو چې په دې دا وقفه نه راځي نو لږ اسانه باندې به تاسو پوه شئ چې په کومه طریقه باندې به تاسو په دې کې تمبنیل جوړوي. ویډیو مکمل وګورئ اخر کې به درلیم چې دا اپ په تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ کوم ځای نه به ډاونلوډ کوئ. ټول نه پیله به دا چلو کوئ چې را بشئ د اردو ډیزاینر لپاره دې باندې تاسو لخکاری په دې سکرین باندې اردو ډیزاینر په دې باندې به کلیک کړئ. چې په دې باندې تاسو کلیک کړئ دا چې کولو شي دې کې به تاسو دلته سایز غواړئ چې کم سایز کې ته تمبنیل جوړول غواړئ. که چېرې ته یوټیوب چینل له جوړول غواړئ نو یوټیوب چینل ته جوړولو لپاره دا تاسو لخکاری دا یو به کلیک کړئ. که چېرې فیسبوک پیج لپاره و دې کې تاسو له ټول پیټرنز ملاويږي. ټول پیټرنز چې کوم دي ا دې کې تاسو لا ټول فارمیټ ملاويږي چې تاسو د لپاره تصویر جوړوي تمبنیل جوړوي یا انستګرام پروفایل وټ ایور سو هم جوړوي دي چې تاسو لخکاری. که چېرې یوټیوب تمبنیل جوړوي په دې یوټیوب تمبنیل باندې به کلیک کړئ چې دې روشو ده 16:9 د دې خپل ریشو ده. چې په دې کلیک کړئ تاسو سره به یو داسې فارمیټ راشي. په سکرین باندې تاسو له څنګه انټرفیس کړئ دغه رنګ فارمیټ په تاسو راشي. دې کې تاسو له اوس په سکرین باندې مختلف فنکشنز ښکاري چې ګیلری پکچر مای فولډر اډ ټیکسټ سپیشل ټیکسټ شیپس سټیکرز وغیرہ تاسو لا وګورئ جی صبر دیږي کې زدا کلیر کوم دا سکرین لګ تاسو لا په سکرین دا سپین چې کوم ښکاري دی کې به تاسو تمبنیل جوړوي. دې کې به تاسو لیکل کوئ. که چېرې تاسو دې کې کلر ورکوئ دی لکه نه دا خو چې په دې په هر یو فنکشن زه ویډیو جوړوم ویډیو به ډېره غټه تاسو صرف بیسیک ویم چې تمبنیل به څنګه جوړوئ. که چېرې تاسو دې بیکګراوند له کلر ورکول غواړئ نو دې کې ښکته دا بیکګراوند بي جي کلر لیکلی دی په دې باندې به کلیک کړئ. چې په دې کلیک کړئ ګوره نو تاسو له به دلته کلرونه راشي چې کوم کلر ته بیکګراوند جوړول غواړئ. لیټ سپوز زیات کلرونه چې کوم وي هغه ډېر خلک چې کوم کلر پرېږدي هغه زیړ کلر پرېږدي. دې کې دا ویل نشان چې کوم دی دا ویل نشان چې دا تاسو واخئ دې کې به تاسو له ټول کلرونه شو شي. دا ویل نشان تاسو لخکاری په دې چې کلیک کړئ دې کې به تاسو له ټول کلرونه راشي چې کوم کلر تاسو سلیکټ کوئ په هغې باندې به راولئ او کلر وسئ. اوس ما زیړ کلر سلیکټ کړو ځکه په زیړ باندې دا سور لیکئ او توره لیکئ ډېره ښه ښکاري. ښه لیکای کوئ لیکای سره خلک تصویر هم لګوي لکه ډېر خلک وي لسه باره کې چې لیکای کوي د هغه تصویر هم لګوي. لیټ سپوز تاسو یو ګیلري ته به لاړ شئ دا ښکته نشان نه ده دا اډ نیو چې لیکلی دی تاسو له زه ښیم دا اډ نیو نه دی. په دې باندې به کلیک کوئ په دې اډ نیو باندې نو تاسو سره به داسې یو انټرفیس راشي. دې کې به دا ګیلري پکچر وښئ چې دا څنګه وښئ تاسو دا موبایل بس تاسو ګیلري ته لاړ شي هغه ګیلري نه به تاسو تصویر راوالئ چې کوم تصویر تاسو لګوئ. لیټ سپوز دې کې د مرګرو ماله څه تصویران را لیږلي دي دا د ما د واټساپ چې کوم مرګري دی تصویران را لیږلي دي نو هغه تصویر زه تاسو سره یو هسې جسټ یو اګزامپل در سره پیش کوم. دې کې ما نټ بند کړی خو بیا پې هم دا اډ راغو دا وګوره یو تصویر دی ما کولاو کو دې کې صحیح شو. دا تصویر تاسو لیټ سپوز ولګولو که نه اوس دې سره لیکای کوئ تصویر چې کوم ځای کې هم لګوئ څومره سایز کې هم لګوئ دا سایز تاسو لخکاري چې په دې طریقه باندې تاسو سایز وړوکی غټ کولی شئ. دې نه علاوه چې لیکای کوئ دا به سلیکټ کوئ. که چېرې تاسو وایئ چې دا زه لاک کوم په دې پلس نشان باندې به کلیک کوئ دا لاک مومنټ به کوئ دا به اوس نه خوځي. دا ستاسو د السلام علیکم پکچر نه دا اوس نه خوځي. را به شئ اوس ښکته د اډ نیو د آپشن ته به بیا راشئ دې اډ نیو ته دا ښکته اډ نیو آپشن لیکلی دی په دې باندې به بیا راشئ دې باندې چې کلیک کوئ په دې کې به اوس اډ ټیکسټ لیکلی وي دا دریم نمبر دا یو چې کوم دی دا اډ ټیکسټ په دې باندې به کلیک کوئ. په دې باندې ما کلیک کړو دلته اوس تاسو لیکئ کوئ اردو دا اوس انګلیش کیبورډ دی دلته تاسو له اردو کیبورډ هم شته. په دې اردو کیبورډ باندې به کلیک کوئ د ستاسو د اردو کیبورډ به کولاو شي. اوس ګورئ دې کې زه لیکل کوم السلام علیکم زه هم لیکم دې له بیا مختلف کلرونه هم ورکو اور څنګه به ته دا دغه کې هغه فل طریقه درله ښیم. السلام علیکم مو لیکلو ګورئ دې کې به سپیس ورکوئ د ټکو منځ کې سپیس چې کوم دی د ښکته دی له سپیس نشان ویلی شي مطلب سپیس په ورکوئ. اوس په دا ووښئ اډ ټو پیپر اډ ټو پیپر دی ووالو داسې دا کم دغه چې زه جوړوم که نه دا کم تمبنیل چې زه جوړوم دا ډېر خلک په لیپټاپ باندې جوړوي په کمپیوټرو باندې جوړوي په کورلډرا ایپ باندې او په دې کورلډرا سافټویر باندې جوړېږي او دا یو ایپ ته سمپل ایپ ته چې په دې ایپ باندې تاسو دا جوړولی شئ. اوس دا السلام علیکم راغو دې دپاره که تر تاسو دا بدل فانټس کې لیکئ دلته ښکته دا فانټس نشان دی دا یو
په دې فانټس تاسو کلیک کړئ نو د اردو فانټس په دله ښه ډېر راشي چې کوم تاسو سلیکټ کول غواړئ زیات نه زیات د پښتو دپاره چې کوم وي پښتو لیکلو دپاره نو هغه دا یو فانټس وي تاسو له زه اوس ښیم دا لږ دغه کوي دا اوس د پښتو له لیکلو دپاره فانټس ته وګورئ تاسو له په سکرین باندې ښکاري اکثر زه چې کوم یوز کوم موستلی زه هم دا یوز کوم نو دا تاسو دا تاسو چې هر څومره سایز کې پرېږدئ که نه هغه عمره سایز به تاسو پرېږدئ چې څومره سایز هم تاسو پرېږدئ هغه عمره سایز کې به یې کوئ او ښکته دا کلر نشان دی تاسو له زه اوس په سکرین باندې به ښکاره شي دا کلر دی دا کلر چې کوم دی په دې باندې به کلیک کوئ نو دې کلر باندې کلیک کېدو نه پس تاسو له به کلرونه راشي دا ښکته هم ټول کلرونه چې کوم کلر کې تاسو پرېږدئ نو د زیړ د پاسه دا تور لیکل هم ښکاري او سره لیکل پې هم ښکاري صحیح شو اوس ته لیکل ورکه اوس که چېرې ته دې له دغه ورکول غواړې مطلب سټروکس ورکول غواړې سټروک مطلب دا بار لیکئ چې شي ودرېږئ تاسو له زه په سکرین اوس کوم چې سټروک ورکې دا یې سټروک دا یو دی دا شی چې ووښئ دا سټروک په دې لیکلی په دې سټروک باندې کلیک کوئ په دې چې ته کلیک کې ادې دا لیکل دا پې تور پرېږده دا کلر پې بلیک پرېږده چې بلیک پې پرېږدې دا لږ را صفا شي لکه مطلب را فوکس شي دا السلام علیکم وګورئ دا لږ را فوکس شو په دې سټروک باندې دوباره کلیک کړه راښکته سټروک نه دی په دې باندې چې دوباره کلیک کې دې کې به تاله دا ویټ راشي ویټ مطلب دا تور کلر کې پې ته زیاتې تور کلر پې زیات شو ښکاري دله په دې طریقه باندې پې ته تور کلر هم زیاتولی شي دا طریقې شوه صحیح شو وګورئ په سکرین تاسو لښکاري څومره تاسو غټ سایز کې پرېږدئ په دې طریقه باندې تاسو د اردو تمنیل جوړولی شئ یو ډېر اسان طریقه ده دا اپ تاسو له کوم ځای میلاویدی شي دې کې ډېر ټریک شته دې اپ کې دې کې هر شی شته خو چې تاسو په دې دا تاسو انسټال کړئ او دا تاسو خپله چیک کړئ خپله پکې ګوتې ووهئ نو تاسو به دې په هر شي باندې پوه شئ بیا دې نه علاوه دا ایډ نیو چې ووهئ دې کې تاسو سپیشل ټیکسټ هم ورکولی شئ شیپ هم ورکولی شئ مختلف قسم شیپ لکه اکثر تاسو کتلي هغه تمنیل کې یو شي نه دایره تاوه شوي دا هغه دایره ده تاسو څه نه دایره تاوئ لیکلو نه دایره تاوئ یا چا کس نه دایره تاوئ نو په دې طریقه تاسو هغه دایره هم تاولی شئ دې نه صحیح شو وګورئ دې دایرې له کلر چینج کوئ ښکته کلر دی دا کلر دی ګورئ د ښکته کلر باندې به کلیک کوئ دې ځای کې دا کلر دی په دې باندې کلیک کړه نو تاسو په دې کلر باندې رنګ هم چینج کولی شئ سور رنګ شو کوم کلر تاسو پرېږدئ نو دا هغه دایره شوه چې ډېر خلک هغه دایره وغیره لیکلو نه تاوئ یا چا بنده نه دایره تاوئ ایرو نشان ورکوئ ټول عمدې کې کېږي صحیح شو نو دا اپ چې کوم دی دا تاسو په ډېر اسانه باندې خپل پلی سټور نه ډاونلوډ کولی شئ دلته به ولیکئ اردو ډیزاینر به ولیکئ اردو ډیزاینر دا ما لږ سپیلنګ غلط کوه چونکې ما سره اوس نیټ پې زه کنیکټ کوم ما وای فای آف وه اوس په نیټ کنیکټ شي که نه نو تاسو له زه ښیم چې دا پلی سټور کې ډېر په اسانه باندې اویلیبل دی صحیح شو نیټ زما کنیکټ شو اوس ګورئ اردو ډیزاینر په نمبر فرست باندې دا دی راغو صحیح شو دا به تاسو خپل موبایل کې انسټال کوئ ما سره آلریډي انسټال دی نو امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي د نور ویډیوز کتو لپاره جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه والسلام